بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حیا او پاک دامنی دا د ایمان حصہ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کله چې تا کې حیا نه ته حیا نه کې، نو بیا چې دې څه غواړي زړه هغه کوه. لہذا حیا، ستر، پرده د دې اهتمام کول دا د دین یو اهم شعبه ده، او چې څوک د دې اهتمام کوي، د حیا او د پردې خیال ساتي، الله جل جلاله دته په دنیا او آخرت کې د هغې بدلې ورکوي. لکه د یوسف علیه السلام مثال زموږ مخې ته دی چې یوسف علیه السلام سره په ژوند کې څومره زیاتی او ظلمونه وشو. جیل کې واچولی شو، کوی ته وغورځولی شو، او بیا غلام جوړ کړی شو، او بیا زلیخې د هغه نه مطالبه وکړه د ګناه. هغه د خپل حیا خیال وساته، د بې حیایۍ نه الله جل جلاله محفوظ کو، او د هغې نه پس جیلونو ته لاړو. خو د هغه پاک دامنۍ په وجه باندې چې ځان یې پاک وساته، د حیا او د پاک دامنۍ د ژوند تیرولو په سیله کې الله جل جلاله ورته په دنیا کې نقد انعام ورکو چې الله جل شانه ورته هغه رونه مور او پلار ټول په سجده پرې واصل، او الله جل شانه ول د مصر حکومت، د مصر خزاني د خپل راوستي.